دا ملګری د سفر باره کې تپوس کوي چې د سفر په دوران کې قصر موږ به موږ د څه ټایم نه شروع کوو، د سفر په آغاز کې او کنه چې کوم مقام ته ورسو، او دویم دا چې د سفر موده څو ورځې دي، او دریم دا چې د سفر مسافت څومره دی. نو جواب دا دی چې د سفر مسافت هغه 78.5 کیلومتر دی. د دې مطلب دا شو چې کله یو سړی د خپل کور نه د یو داسې ځای په اراده باندې وځي چې د کور او د هغې ځای ترمنځ 78.5 کیلومتر یا ردینه سیوا مسافت وي، نو دا سړی چې کله د خپل کلی د حدود نه بهر شو نو د شریعت په نظر کې د مسافر دی، دی به قصر موس کوي په لاره باندې. خو چې کله د خپل کلی د حدود نه لاړ شي وځي بهر، چې کوم ځای ته دی ځي او هلته دی ورسېده، که هلته کې د 15 ورځو یا د 15 ورځو نه سیوا د پاتې کېدو نیت کړی نو دی به هلته مقیم وي، هلته به پوره موس کوي. خو که د 15 ورځو نه کم نیت کړی په هغه مقام کې چې کوم مقام ته دی ته، نو هلته به دی سفرانه موس کوي. بیا چې د هغې ځای نه کله دی واپس را روان شي خپل کور ته راځي، نو دی په لاره بیا مسافر دی، او تر څو پورې چې د خپل کلي حدودو ته نه دی رادننه شوی نو په لاره باندې به دی قصر موس کوي. کله چې د خپل کلي حدودو ته رادننه شي نو بیا د سفر او د سفر والا احکامات ختم شو، اوس به دی پوره موس کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس پرون 2 بجې د ورځې موزې واچولې، بیا د هغې نه پسې مونځ وکړه، بیا د هغې نه پس اودس مات کړه، او بیا د هغې نه وروستو یې په موضوع باندې د اودس په دوران کې مسح وکړه. نو آیا د نن ورځې د ماسپښین مونځ په دغه موضوع باندې کولی شي او که نه شي کولی؟ نو جواب دا دی چې یو ساده خبره تاسو ذهن کې کیدئ چې 2 بجې یو سړی موزې واچي د ورځې، او بیا مثال په طور باندې 3 بجې هغه اودس مات کو، نو د موضوع د مسح ټیم 3 بجو نه شروع شو، نو چې د پرون 3 شروع شو ان تر نن 3 پورې په هغې باندې هغه مونځ وغیره کولی شي. دا تاسو چې کوم وایي چې 2 بجې موزې اچولي دي او بیا د هغې نه پسې مونځ کړی دی او د هغې نه پسې اودس مات کړی دی، نو چې څه ټیم د اودس مات کو بس دغه ټیم نه د موضوع ټیم شروع شو، د دغې ټیم نه والی تر 24 غنټو پوره کېدو پورې دی په دې باندې هر قسمه مونځ کولی شي، که فرضي که نفلي. نو تاسو دغې ټایمینګ ته وګورئ، نو تاسو به د خپلې مسلې جواب میلاو شي چې څه ټیم د اودس مات کړی دی، د هغې نه 24 غنټې پورې دی هر څه کولی شي په دغه موضوع باندې. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ مسجد کې یو قالین دی او په هغې باندې یو ماشوم الټی وکړی، نو د دې د پاکیت طریقه به څه وي؟ نو جواب دا دی که چېرې هغه قالین داسې وي چې د هغې بهر کول اسان وي، نو بیا د هغې بهر کړی شي، په یو دیوال باندې هغه واچولی شي، او چې کوم ځای پلید شوی دی نو هغه ایسه هغه راښکته کړی شي، نور قالین ډبل کړی شي، په دیوال واچولی شي، هغه پلید ځای باندې اوبه ښې واچولی شي، ومږلی شي، بار بار پې اوبه واچوئ، ویې مږئ چې د پلیتۍ هغه اثر ختم شي، نو بیا یې پرېږدئ چې د هغې نه هغه قطرې څاڅېدل بس شي، نو دوباره پې اوبه واچوئ، بیا یې ومږئ، نو چې بیا دې قطرې څاڅېدل بس شي نو په 3مه پیره پې اوبه واچوئ چې بیا قطرې څاڅېدل بس شي، نو دا قالین پاک شو. او که چېرې هغه قالین داسې دی چې د هغې بهر کول مشکل دي او د هغه ځمکې پورې انښتې وي، نو بیا د هغې د پاکولو طریقه دا ده چې اول خو هغه ظاهري نجاست د هغې نه مکمل طور لرې کړی شي، بیا لږې غوندې اوبه په هغه ځای باندې واچولی شي، او هغې د پاسه ستولیه یا هغه هوا راښکلو والا مشین هغه پې ښه وګرځولی شي چې هغه ځای داسې اوچ شي چې بالکل خو به نه وچېږي، خو لیکن چې په هغې باندې لاس کېږدي نو چې لاس لوند نه شي،
بیا په اوبه واچولی شي او بیا پې ستولیه مولیه کلکه ووهي یا هوا راښکلو واله ماشین پې وګرځوي چې بیا داسې اوچ شي چې لاس نه لوندوي، نو بیا پې اوبه واچولی شي، بیا ومږلی شي او بیا پې تولیه یا هغه ماشین استعمال کړی شي، نو په دې طریقه باندې به انشاءالله تعالی هغه پاک شي. دا ملګری تپوس کوي چې زما په پو ده او د هغې پنشن بند دی او زما خپله تعلیم مې ډېر کړی دی خو روزګار څه وسیله لا فی الحال نه را برابر، دې دپاره موږ ته که تاسو څه ووایي. نو جواب دا دی چې د رزق څومره مسایل وي، د تنګسیا مسایل وي، د نوکرای مسایل وي، نو زمونږ بزرګان هغې دپاره سوره القریش 313 پیرې د دې وظیفه ښیي، کامل یقین سره کوي انشاءالله تعالی الله تعالی به دروازې کلاو کیږي. دا ملګری یو کلیپ را لېږلی دی، په هغې کې یو عالم دا بیان او فرمایل چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وترو نه پس چې کوم 2 رکعاته نفل په ناسته باندې کړي دي نو هغې ته په دې باندې پوره ثواب میلاوېده. که امت کې څوک دغه نفل په ناسته باندې کوي د وترو نه پس نو هغه ته به د دې ثواب نیم میلاویږي. نو دی دا تپوس کوي چې په دې کې کومه طریقه افضله ده، په ناسته باندې افضل دي دا 2 رکعاته او که په ولاړه باندې افضل دي. نو د جواب نه مخکې زمونږ د دیوبند اکابرو کې حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه یو واقعه کتابونو کې راغلی ده چې هغې به د وترو نه پس 2 رکعاته نفل په ناسته کول. نو چا ورته ووي چې حضرت تاسو خو په ناسته باندې کوئ حالانکه ثواب نیم دی او تاسو طاقت منی یې طاقت دا کشته چې په ولاړه وکړی شئ نو تاسو په ناسته ولې کوئ؟ نو شیخ الهند رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې زما د دې په ناسته باندې کولو نه غرض د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو سره د محبت او د عشق اظهار دی. د ثواب دپاره خو نور کارونه هم دي، دا نفل چونکې نبی علیه السلام په ناسته کړي دي ځکه زه په ناسته باندې کوم. نو د دې واقعي او د دغې صحیح مسلم روایت د دواړو یو بل سره هیڅ قسمه تضاد نشته. که څوک نیت دا وي چې ما ته ثواب پوره میلاو شي او په ولاړه باندې وکړي نو هم بهتر دي، او که څوک دا وایي چې زه د نبی علیه الصلاة والسلام چې کومه طریقه ده دا 2 رکعاته زه په ناسته باندې کوم د حضور په اتباع کې، نو دا هم صحیح ده. حالاتو ته وګورئ، موقع ته وګورئ، که په ولاړه باندې کولی شئ نو په ولاړه باندې پکار دي او ثواب یې پوره دی. که په ناسته باندې کوئ نو د قانون مطابق او د قاعدې مطابق ثواب د هغې نوم دی. البته دا پته نه لګي که یو سړی په دې جذبه باندې کوي چې د نبی علیه الصلاة والسلام محبت د هغه سنتو سره محبت او د هغه سنتو سره د عقیدت اظهار وي نو چې بیا به څومره ثواب وي دا د الله جل شانه په علم کې ده. زمونږ د عوامو دپاره دواړه طریقې صحیح دي، که څوک په ناسته کوي نو هم جواز دی، که څوک په ولاړه کوي نو هم جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې 4 غرونه دي او هغې کې څه ښار کې دي څه په کلي کې دي او د هغې ځمکې دي، نو دا د ښار واله رونه ولګي نو د کلي واله رونو ته ووایي چې زمونږ ځمکې تاسو کوئ، یا رویرونو ته ووایي چې زمونږ ځمکې تاسو کوئ او چې څومره صدې کې کېږي نو موږ له صرف غنم راکوئ، که بوس وي نو هغه به ستاسو شي. نو دی دا تپوس کوي چې دا طریقې کار صحیح دی او که نه. نو جواب دا دی چې بل ځمکه ورکول په شریعت کې د هغې 2 طریقې دي، یو ته مزارعت وي بل ته اجاره وي. په عربی کې مزارعت زمونږ پښتو کې ورته په برخه باندې ورکول وي چې مالک د ځمکې هغه زمیندار ته کاشتکار ته ووایي چې دا ځمکه ته کره او چې دې کې څه کېږي نو نیم به ستا وي نیم به زما وي، په هغه حساب باندې بیا مالک زمین چې دی هغه سره خرچه هم نیمه برداشت کوي، اخراجات هم نیم په نیمه باندې وي، ګټه هم په نیمه باندې وي، نو دې ته مزارعت وي. او غالبا دې ځای کې دا نه دی مراد
ځکه چې د خار والرونه هغه د دې جنجټ نزان خلاصي په څه طریقه باندې چې زمونږ له صافي غله راځي. نو هغه د لپاره بیا د دویم صورت ته او هغه د اجاری صورت ته. اجاره په عربی کې ورته وي، پښتو کې ورته مونږ وایو، او د دې عام مثال د کرایې دی. څنګه چې په یو سړی دکان وي نو هغه دکان مالک لګي، یو بل کس له ورکی نه بل کس پکې مزدوري کوي په یو خاص پیسو باندې. د میاشتې خبرو شي چې ته مال 1000 روپۍ میاشت راکې، 10,000 براکې، 20,000 براکې. اوس د مالک دکان خپل کرایې سره غرض دی، که د دکاندار ګټه کیږي او کنه کیږي، کاغه لګي ګټي او کډيري ګټي، که دکان هغه کلاو ساتي او که بند ساتي، دې سره د مالک سکار نشته. نو دلته دا دویم صورت جوړیږي چې د غرونه دیته اووي چې تاسو دا مثال په تور باندې 10 کنال ازمکه ده او پر کنال تاسو موږ له یو من غنم راکوي، نو بس دا به د اجاری مثال شي. اوس کدی پاغي کې غنم کری، کدی پاغي کې بل څه شي کری، خدای د دې خبرې د شریعت د طرف نه دیته حکم داده چې دی په کومه سیز باندې په سوره مقدار باندې معاهده شوی ده هغه خار والرونو سره، نو هغه له باغه ورکی. کاغه غنم دی داغه سوره مقدار دی او په سوره موده کې دی او کاغه پیسې دی او کاغه بل سیز دی، نو هغه کې بیا د بوسو او غنمي نور ارسه چی وي هغه به د کاشتکار شي او هغه مالک زمين ته صافي کرایه په تور باندې غنم ملاویږي. نو دا صحیح صورت دی. دا ملګری تپوس کوي چې ویختو ته کلر ورکول د دې ګناه ده او کنه ګناه نشته. نو جواب دا ده چې عام حالاتو کې کله بنده د سر یا د ګری وغیرہ ویخت سپین شي او هغه ته هغه د تور خالص تور کلر نه علاوه بل کلر ورګي، نو په دې کې څه ګناه نشته، خو په شرط د دې چې داغه مقصد دوکه نه وي. کچري مقصد دوکه وي، مثال په تور باندې هغه یو ځای کې رشتہ کول غواړي، د عمر تیر عمر دی، بوډا دی او هغه ویختو لرنګ ورکو ځان هغه نوجوان شو کو، انو دا دوکه ده. نو بیا به دا رنگ ناجایز نه وي، خو چې په کوم نیت باندې دی کوي نو دغه نیت او دغه طریقې کار دا دوکه کې راځي، نو دغه ناجایز دی. او که دغه نیت نه وي، نو کړه دین علاوه نیت وي، نو که بوډا وي او که ځوان وي، نو که هغه ویخترنګ کوي، نو پاغي کې څه مسله نشته، خو په شرط د دې چې خالص بلیک تور کلر نه وي. که تور کلر نه علاوه براون کلر وي یا داسې بل میکس رنگ وي، نو هغه صحیح دی. خو چې خالص تور نه وي، خالص تور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغي باندې وعید بیان فرمایلی دی چې د جنت بوی پاغه باندې حراميږي، نو دا غي نزان ساتل پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې د یو عالم بیان منګه اوریدو، نو هغه کې هغه او وی چې د زنانه مس تیاره کې راغله دي، نو د دې وضاحت غواړي. نو جواب داده چې زنانه چونکې د ستر او د پردي سیز دي، نو په دی وجه شریعت دې ته حکم کوي چې امکانی حد پورې د خپل ځان پرده کې وساتي. د موز طریقې کار چونکې داسې دي چې په هغه کې په بازي حالتونو کې د جسم بازي ایسه لګ نمایه کیږي، نو د دې وجنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د زنانه مونږ چې هغه ستانه کې کوي، نو دا د برامدی او د صحن د مونږ نه افضل دی. او که د ستانی په یو ګټ کې یا په یو وړه شانتي کمره کې مسکی، نو دا د عام کمرې د مونږ نه افضل دی. نو دغه حدیث مقصد د زنانه پرده بیانول دي چې دا سوره پرده کې یو سیټ ته مسکی، نو دا ډیره بهتره ده. باقی په تیاره کې مسکول دا غالبا تاسو بیا پوه شئ ویني یا عام انسان دی کې دې شداغي خله غلطه شوی، ولیکن تیاره کې د زنانه د موس خبره نشته. کرانا کې کوي خو چې پرده وي، یوازې کمره وي یا د کمرې ستاسي طرف وي چې د عام خلکو نظر پاغي باندې نه لګي، نو دا ډیره بهتري. تیاره کې کول ضروری نه دی. دا ملګری تاسو کوي چې کله په کور کې څوک موس کوي، نو د موز مخه ته تیریدل ګناه دي. نو دغه ګناه نه د بچ کېدو لپاره مزګزاره خپل مخه ته ساړ او سحایل اګدي، نو داغي اندازه څومره ده او داغي طریقې کار څه دي. نو جواب داده چې کله بنده موس کوي، نو هغه د پکار دی چې په کور کې څوک موس کوي، خاص کر چې هغه خپل مخه ته څه شي کیږي،
دې ته په عربی کې ستره ویل شي. دغه ستره د دې د پاره وي که دغه سترې نه پورې بهر طرف ته څوک تیریږي را تیریږي نو په هغه باندې د موز مخې ته تیرېدو والا ګناه نه وي. نو شریعت کې د سترې لمبایي 1.5 فوټ کم از کم او غټواله د یوې ګوتې عمره چې غټي د لاس دا ګوتې چې کمی دي نو چې د یوې ګوتې نه غټ سیز وي که هغه اوسپنه وي که هغه لرګی وي او هغې دپاره بهترین سیز دا دی چې بنده ترکاڼ ته ووي نو ګڼ جوړ کړي 4-5 جوړ کړي د لرګي نه نو لاندې لږ پلین غونتې وي او د پاسه پې نیغ لرګی ټک وي داسې تاڼی غونتې نو چې 1.5 فوټ کم از کم هغه اوږد وي او د یوې ګوتې عمره غټ وي نو مزګزار د خپل مخې ته ایږدي بیا د هغې نه پس که څوک تېرېږي نو څه مسله بنیږي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سنتو ته ولاړ وي او په دې دوران کې فرض مز ودرېږي نو دله څه کول پکار دي؟ هغه سنت پوره کول پکار دي او که نه سنت فوري طور ماتول او فرضو کې شاملېدل پکار دي؟ نو جواب دا دی چې یو خو د سحر سنت دی نو د سحر سنت چې کله بنده کوي او دې دوران کې جمع ودرېږي نو دغه سنت مکمل کول پکار دي ځکه چې د دې بیا وروسته موقع نه وي. او دویم د ماسپښین سنت دی د نورو منځونو نه مخکې خو سنت شته نه نو د ماسپښین سنت کې یو سړی کوي او په دې دوران کې جمع ودرېده نو دې ته به کتی شي چې دی په 2 رکعت کې دی که دی ړومبي یا 2 رکعت کې وي نو دی په 2 رکعتو باندې سلام جار باسي التحیات دی ووي اللهم صل دی ووي اللهم ربنا ووي او سلام دی جار باسي نو دا 2 رکعات نفل شو او امام سره د موس کې شریک شي. او کنه د 3 رکعت کې یا 4 رکعت کې نو بیا دغه سنت مکمل کی او امام سره د موس کې شریک شي. تر کومه پورې چې دا خبره ده چې تاسو وايي من اوریدي دي چې کله فرض موز ودرېږي امامتای موز ودرېږي انو بیا نور موز نشته سیوار دغه نه دغه حدیث بالکل صحیح دی. بل طرف ته دا خبره ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د موز د باطلولو نه منع فرمایلی ده نو په دوانو حدیثونو باندې به عمل کول غواړي نو دغه طریقه ده چې سنت کړمبه 2 رکعات کې وي نو مکملې دي نه 2 رکعات چې شي نو 2 رکعات به نفل شي کله په ډومبي رکعات باندې سلام ګرځي یا په 3 رکعات باندې سلام ګرځي نو نه 1 رکعات نفل وي او نه 3 رکعات نفل وي نو دا بالکل بے ځای زی نو بے ځای کولم جایز نه دي او اپله جمع تم ځان رسول ضروری دي نو چې دا دوانه خبره را جمع کو نو دا غي طریقه بدای چې 2 رکعات باندې سلام جار باسي کچری د 2 رکعات مخکې جمع ودرېدا او یا د په 4 رکعات باندې سلام جار باسي کچری د 3 رکعات تپاسې دو نرستو جمع ودرېدا جی. دا ملګری تپوس کوي چې مونږه داسې اوریدو چې څوک دکاندار وي او د خپل روزانه آمدنۍ نه 10 روپۍ یا 20 روپۍ د خپل وس مطابق صدقه ورکوي دې کې دکان کوم الله تعالی برکت اچي او اسیم صدقه ورکول د مصائب د پاره صد باب دی. نو دا تاسو کوي چې مونږ خو د دکان زکات هم ورکو اخره کې نو کچري مونږه په دغه پیسو کې د زکات نیت وکړو نو دا صحیح دی او کنه یو تاسو دا کوي او دویم تاسو دا کوي چې منګه کله د کال آخر ته د دکان حساب کتاب لګو نو د زمنګ زکات ل 10000 روپۍ او دا پیسې منګه چې ورکو ټول کال نو دا داغینه سیوا شي انو که منګه د دکان حساب کتاب نه لګو او دا سیوا پیسې منګه ورکو نو د زکات اغنیت پکې صحیح دی او که صحیح نه دی؟ نو جواب دا دی چې کله د دکان مالیت هغه د زکات حد ته رسیدلې وي نو بیا خو د کال پوره کېدو نه مخکې زکات ورکول صحیح دي. تاسو روزانه یا 2 مرز باندې یا په 3 مرز باندې چې سپېسي ورکوي نو که هغه کې تاسو د زکات نیت وکړو نو دا نیت صحیح دی خو نیت به داسې کوي چې د زکات نیت بکوي دا نه که زکات وینو زکات او که صدقه وینو صدقه یو د فرض د پاره یو نیت متعین طور ضروری دی نو چې تاسو دغه د زکات نیت وکي او دغه پیسې ورکوي بیا به ځان سره د هغې ریکارډ هم ساتئ چې کال اخره کې به تاسو بیا د خپل دکان حساب کتاب لګوئ
په اندازه باندې زکات ورکول دا صحیح نه دي. تاسو به د خپل دکان حساب کتاب ولګوئ او د کال په دوران کې چې تاسو څومره پیسې ورکړې دي هغه به راجمع کړئ. که تاسو د زکات عمره پیسې ورکړې وي نو زکات ادا شو، که د زکات نه کمې پیسې ورکړي نو نور زکات به تاسو ورکړئ، او که د زکات نه سیوا پیسې تاسو ورکړي هغه په خپل باندې صدقې ته اړیږي، هغه کې تاسو د صدقې نیت کولو ته ضرورت نشته. نو یو خدا چې تاسو دغه کې د زکات نیت کول شي، نور نیتونه به پکې نه کوئ. او دویم دا چې د کال اخره کې به اندازه باندې بیا نه چلیږي، اخره کې به خپل حساب کتاب کوئ. نو بیا دغه قدرې خبرې دي چې زکات پیسې برابر تاسو ورکړي نو خبره ختمه شوه، که د زکات پیسو نه کمی ورکړي نو نورې به ورکوئ، او که د زکات پیسو نه سیوا ورکړي وي نو زکات هم ادا شو او هغه به سیوایي پیسې صدقه شو. دا ملګری تپوس کوي چې ما موضوع واچولې او په هغې باندې ما مسه وکړه، یعنی اودس مې وکړه، په موضوع باندې مې مسه هم وکړه، بیا مې مونځ وکړه، نو د اودس په حالت کې ما موضوع وباسلې، نو آیا زما اودس مات شو او که نه صرف په خپې به وینځم؟ نو جواب دا دی چې کله د اودس په حالت کې یو کس موضوع وباسي، حالانکه د په دې موضوع باندې مسه کړې وي، خو لیکن د اودس په حالت کې موضوع وباسلې نو صرف د موضوع هغه مسه هغه ماته شوه او ختمه شوه، نو دوباره اودس کول ضروری نه دي، خپې دې ووینځي او بیا دې موضوع واچي، او که پوره اودس کوي نو دا بهتره ده، خو لیکن اودس مات نه دی او دوباره پوره اودس کول ضروری نه دي، صرف خپې وینځل دا ضروری دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دکان دی او هغه دکان کې چا سیکل پرې خود دی او ډیر وخت وشو او دا غي سیکل مالک او ساعت پته نه معلومیږي، دی به د سیکل سره سکی. نو جواب دا دی چې دی له پکار دی چې دی ګردو پیش کې مسلسل دا خبره کوي چې موږ سره د چانه سیکل او سیکل دی محفوظ کی، اول د سیکل محفوظ کی، بیا دی ګردو پیش کې دا خبره مسلسل چلی چې موږ سره چانه سیکل پاتې شوی دی، که چا موږ له نه خانی راکړه نو موږ به ورله سیکل ورکو، که مالک راغی نو ډیره خبره ده، که مالک رانغی او کافی مدت تیر شو، کال نیم تیر شو او مالک رانغی، نو بیا دی که په خپل باندې غریبانان وي او د زکات مستحقین وي نو دغه سیکل ځان له استعمالول شي، او چې مالک راشي او هغه ته واپس کی بیا، او کنه دی په خپل باندې د زکات مستحقین نیوي غریبانان نیوي نو دغه سیکل د خرج کی او هغه پیسې د چاله صدقه ورکی د اصل مالک د طرف نه، نو که بیا مالک راغی او هغه وی چې زبستا صدور موده وساتو بیا صدقه ورکړه نو ماته منظور ده، نو خبره به ختم شي، او کچری هغه وی چې نه مال به زما سیکل راکوي یا به داغي تاوان راکوي، انو دی به تاوان اغله ورکی، بیا به صدقه ردی د طرف نه الله تعالی قبول کړي ان شاء الله. دا ملګری تاسو کوي چې زمونږ د مالوچو د وهلو دکان دی، انو موږ له خلک مالوچ راړي موږ ورله برابرو، خو لیکن قسطونو په شکل کې ډیر مالوچ موږ سره جمع شو او دا غي مالکان نه دي معلوم او ډیر زیات وخت وشو او ډیر مالوچ جمع شوی دي، نو موږ دې سره سوکو. نو جواب دا دی چې دا د لقطې په حکم کې دی، د دې مخ کې د سیکل باره کې موږ د یو سوال جواب تفصیل سره ورکو چې لقطې حکم دا دی چې دا به ایثارول شي، او چې کله بنده ته غالب ګمان راشي چې د دې مالک دې په سراتلو والا نه دی، نو که چېرې دغه سړی چې چا سره د لقطه یا دغه مالوچ وغیرہ پراته دي نو کدا په خپل د زکات مستحق وي نو ځان له استعمالول شي، که مالک راغی نو هغه ته واپس کوي د خپل طرف ته نور مالوچ یا دغه مالوچ، او که چېرې مالک او که چېرې د زکات مستحق نه دی نو بیا دې چاله صدقه ورکی او دانیت دیو کی چې دا منګه د هغه اصل مالک د طرف نه صدقه ورکو، او که چېرې هغه راغی او هغه په دې خوشاله او چې تاسو ډیر وخت سنبالو ساتل او بیا تاسو صدقه ورکړه نو زبس ټیک ته نو خبره به برابر شي، او که هغه تاوان مطالبه کوي ان بیا به دی هغه تاوان ورکي، او چې کومه صدقه دی ورکړی ده ناغه بر دی د طرف نشي، او امید دی چې الله تعالی به دی د طرف ناغه صدقه قبول کړي ان شاء الله. دا ملګری ته پوس کوي
چې یو ښځه ده او د هغې خاوند وفات شو او د هغې عدت ختم شو، نو د عدت په اختتام باندې دا د خپل خاوند قبر له تلی شي او که نشي تلی. نو جواب دا دی چې دا سوال تقریبا د لږ وخت نه ډیر گردش کې دی او دا یو نوې غالبا چې یو سلسله شروع کېدو واله ده چې دا به یو رواج جوړ شي چې څنګه زنانه عدت ختم شي نو په ړومبی ورځ باندې به هغه بیا ځي د خاوند قبر له. نو گویا کې د دې خبرې د رواج جوړېدو یو لویه خطره موجود ده. حالانکه د شریعت حکم دا دی چې د قبرستان ته تلل د دې مقصد څه دی؟ نو دوه نیتونه دا جایز دي مقبرې ته تلو کې او ضروری دي. نمبر 1 نیت دا چې بنده مقبرې ته ځي یا د چا قبر لځي نو نیت دا وي چې زه به هغه ته څه ایصال ثواب وکم، څه تلاوت به وکم، ذکر اذکار به وکم او هغه به هغه ته وبخم نو الله تعالی به ورته ورسوي، دې ته ایصال ثواب ویلی شي. او دویم نیت دا کولی شي چې د عبرت په نیت باندې تلی شي چې دا زما پلار دی، دا زما رور دی، دا زما زوی دی، دا زما ملګری دی، پرونه پورې دی موږ سره د زندګۍ په سرګرمو کې مشغول او نن دی لاړ د خاورو لاندې پروت دی، ورځ به زوم داسې پروت یم. دا دوه نیتونه دی کولی شي. زنانه چې په کوم نیت باندې ځي نو د هغې نیت یوه مسله ده. او بیا د نوجوانې زنانه دپاره خو فقها قبر ته او مقبرې ته تلل منع کوي، د ډېرو لویو فتنو خطره ده. او د بوډای زنانه دپاره اگر چې گنجایش ورکوي خو دې کې یو بله مسله ده. دا جواب زه ځکه تفصیلي ورکوم چې اکثر ملګري د دې تپوس کوي. بله مسله دا ده چې د شریعت حکم دا دی چې کله یو انسان وفات شي نو د هغه غم صرف 3 ورځې جایز وي، د هغې نه پس بیا غم مناول او دوا ته کېناستل دام ناجایز دي. او بیا د شریعت حکم دا دی چې دا ژوندي خلق دی د خپل زندګۍ کاروبار شروع کی. او زنانه د پاره صرف دا حکم دی چې هغه به 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تیری. نو د 4 میاشتو او 10 ورځو د عدت تیرولو نه پس به زنانه خپل زندگی شروع کوي. قبل ځای کې د نکاح ترتیب وي، هر څه چی وي، دانه چې دا به اوس بیا مقبرې ته رواني ولته به چغې وي، سوري به وي، جړاګانې به کوي. نو بالکل اجازت نشته زنانو ته د عدت په اختتام باندې د خاوند قبر تلو ته. او دغه خبره صحیح ده چې مرګ سره هغه رشته منقطع شوه، هغه رشته ختمه شوې ده. انو دا د دې اوس خاوند نه دی پاتې، خاوند ژوند پورې وو، د ژوند ختمېدو سره نکاح هم ختمه شوه. انو دې دپاره د عدت په اختتام کې به طور خاص په دغه ورځو شپو کې مقبرې ته تلل او د خاوند قبر لتلل دا جایز نه دي.